چې زه دای ته وایم چې ښه داسې هم ده نو هغه ځان په زوره باندې عالم کې په دې خبره چې ما ته پته ورته نه ما ورته پته دا د تکبر علامه شو او باوجود د علم نه د یو خبرې نه ځان داسې ګڼل چې دا ستا خبره خو ما په لومړي ځل واورېده دا ډېره د تواضع خبره ده بیا فرمایي چې کله به موږ څه خبره کوله چې دا کار داسې شوی یو خبره به مو پخوا زمانې والا کوله نو ټولو به وي چې ښه داسې شوي دي نو نبي علیه السلام داسې نه و چې په هغه مجلس کې به ناست و چې اړو وی به نه چې ګنې داسې شوي نبي علیه السلام به مو فرمایل ښه داسې شوي دې کې څو خبرو ته اشاره ده یو خو څه شوه تواضع شوه دویم نمبر د هغې قایل چې څوک دا قول کوي او هغه ویونکی د دې خبرې د هغه زړه پې جوړېده به د هغه زړه به پې جوړېده لکه یو کشر خبره وکړي یو مشر ورته وایي ښه وایي داسې و نو ډېر خوشحاله شو ما سره داسې معلومات و چې وګوره هغه یې مو په هغې باندې حیران شو دویم نمبر یو شاګرد استاد ته خبره وکړي او هغه استاد یې ورته وایي چې لکه دا خو دې خو وکړل دې نه نوم خبر دی خبرې نه دنیاوي خبره وي د هغه شان پې نه ګټاویږي نو د هغې کشر او د هغې ادنا د هغه زړه پې خوشحالېږي چې وګوره ما ته د دې معلومات شته بله تسلي ده پکې تسلي ده پکې دریم نمبر پکې تسلي ده حوصله افزایي ده د چا د ادنا چې اعلی د ادنا حوصله افزایي کوي بل دې سره د انسان زړه جوړېږي او په هغه کې همت پیدا کېږي چې خبره حق وي ګورې ښه څوک چې خپل کشر په پوچي پوچي خبره راټي هغه کې د خبرې هغه صلاحیت بیا هم ختمېږي چې حق خبره کوي ورته وایه دا ډېره ښکلې خبره وکړه چې بې خونده خبره کوي وایي چې بیا دیګر دې ونه وینم چې دا خبره دې وکړه تربیت دی د هغه پې حوصله افزایي راځي هغه کې یو همت پیدا کېږي او هغه د علم شوقي ګرځي یو طالب خبره وکړي او استاد یې ورټي مرید خبره وکړي پیر ورته وایي چې په ارام کښېنه سړی ته دلته نه کومه خبره چې د تربیت وي نو که اصلاح یې کوي نو ورته به ووایي چې دا خبره مناسب نه وه چې کومه خبره د هغه د معلوماتو سره تعلق ساتي نو خیر د هغې کې ورسره د هغه حوصله افزایي وکړي او بله پکې سیدي ته اشاره ده شمېره یې بله پکې دې ته اشاره ده چې کله دا خبرې کېږي د محفل کې او څوک خاموشه وي هغه په خبرو کې انتهایی بې التفاتي کوي خپئ ټول وایي یاره دی خو موږ سره بلکل دې خبرو کې نه شریکېږي نو د هغه په وجه هغه ټول مجلس بدمزه شي بدمزګي پیدا شي پکې ټول مجلس باندې یو بوج وي یو قسمه داسې بوج وي چې ټول وایي چې یا خو دې کښېنمه او چې ناست دی نو بیا کم از کم موږ سره وپکې شي او بعضې وي چې بعضې ورته ووایي ولې هلکه خفه نو حقیقت دا دی چې داسې بنده به خفه یا به متکبره وي نو که خفه خو یو عذر دی خو چې متکبره یو هغه د دې د وجې خاموشه پاتې کېږي چې زما پې مرتبه کمیږي یو کس د چا پیر زوی ته ووایي چې دا پلار دی ولې هر وخت موږ سره بعضې اوقاتو کې هم نه کښېني خاصو اوقاتو کې راوځي وایي د دې سره بیا د هغه دبدبه کمیږي دبدبه خو په دې نه کمیږي ها البته دا هم نه ده چې بلکل ګل مل دې میلاو شي هر وخت لکه وګورئ فاذا حضرت الصلاه هر کله به چې حاضر شو مونځ نو خرج الى الصلاه وبوت نبی علیہ السلام منزله چرته جمعات ته دی حدیث کې نشته او هغې حدیث کې ورسره دا الفاظ شته ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به داسې زموږ د درمیان نه پاسېدو چې تا به نه وي چې په موږ کې څوک نبی علیه السلام پیژني موږ به نه پوهېدو چې نبی علیه داسې به بې پروا پاسېد لکه چې نبی علیه السلام په موږ کې اړو څوک د سره پیژني هم نه ولې هغې پسې بیا د عایشې بې قول دا دی
چونکې د الله سره د رابطې وخت راغی نو مخلوق سره رابطه کم کړه ختم کړه بس بیا یې موږ نه پېژندو دو خبرو ته اشاره شوه دا ړومبنۍ ناسته د هغوی د خوشحالېدو دپاره وه دا پاسېدل د الله د خوشحالېدو دپاره نو چې کله د الله د خوشحالېدو وخت راغی نو هغه وخت به مخلوق ته شاکو که نه مخلوق ته به بیا هغه وخت کې دواړه نه کېږي دواړه نه خوشحالېږي چې بس چې تا سره یو څو خبرې کوم خیر د مونځ به رانه ورشي وروسته به الله خوشحاله کړم نو هم دغه د مونځ وخت دی کې به الله خوشحاله او خیر دی دی به خدای چې خوشحاله کړي بعضې څیزونه یو بل سره بالکل نه لګي د خالق د رابطې په وخت کې مخلوق سره رابطه دا بالکل په انسان کې ډېرې کمزورتیا پیدا کوي ډېرې کمزورتیا سالکینو دپاره دا خبره چې څوک یې اوري هغوی ته سالکینو دپاره دا خبره ده چې د خالق سره د رابطې وخت راشي هغه وخت کې مخلوق سره به کته تعلق پکار وي ها یو خدا سے حاجت وي چې ورته نفل پرېښودل نه فرض ورته پرېښودل پکار وي هغه جدا وخت دی حادثه العیاذ خدای دې نه کړي راشي بل څه یو مصیبت راشي په چا باندې یو بیمار وي نو ته به دا نه وایې چې دی به خپل کار کوي دا زما د وظیفې وخت دی هغې ته خو که فرض مدمات کړي هم خیر دی خو هغوی سره داسې قسمه چې بس یاره دی خیر دی هغه به وشي مونځ به وشي خو چې دی رضا شي ځکه چې دا به داسې ني او دا په کار ده چې دی سره د تعلق برقرار وساتم نه بس هغوی به خپل کار کوي هغوی به او دویم نمبر د الله رب العزت سره تعلق او دنیا ګټل دا دواړه نه کېږي څنګه بازار کې اب ته وایي چې که دې وخت کې زه دکان بندوم او مونځ لزم زما خو به ډېر لوی نقصان وشي دا دواړه کاره نه کېږي او چې بیا وروستو راشي نو بیا الله ته جاړي چې الله ته رانه خفه نه شي هلته لږه ګټه ډېره وه نو زه کار پاتې شوم دا دواړه نه کېږي یو شاعر وایي هم خدا خواهی و هم دنیای دو این خیال است و محال است و جنون هم خدا خواهی و هم دنیای دون هم خدای غواړي او هم دنیا دواړه چرته کېږي این خیال است و محال است و جنون دا نیاسې فضول خیال دی دا محاله ده ناممکنه ده او دا لیونتوب دی چې څوک دا وایي دواړه کاره نه کېږي بهلول د هارون الرشید بادشاه په زمانه کې و او د هغه دربار ته به ډېر راته او هغه به ورسره ډېرې زیات دلچسپې خبرې کولې ډېر واقعات د هغوی مشهور دي په دې کې اختلاف دی چې بهلول مجنون څوک دی او بهلول دانا څوک دی څوک وایي چې بهلول دانا لوی فلسفي تیر شوی دی بهلول مجنون د هارون الرشید بادشاه زمانه کې تیر شوی دی لیونی یا مجذوب خو زما په ناقص خیال باندې دا ده چې دا دواړه یو خو په مجنون مشهور او اصل کې دانا و مشهور خو په مجنون خو اصل کې دی ډېر لوی دانا او یا یې ځان په خپله باندې داسې کړه مجذوب او بزرګان او بعضې اولیاء الله د خلکو نه د لرې کېدو د وجې او خلک د ځان نه د لرې کېدو د وجې هغوی ځان نه څه ډېرې خبرې بدلې کړي په ځان داسې قسمه احوال طاري کړي چې د هغې په وجه خلک هغه طرف ته التفات نه کوي ځکه دې خلکو ته که دې ځان هوښیار کړو هم ګرانه ده که دې ورته ځان چالاک کو هم ګرانه ده که دې ځان ورته مشر کو هم ګرانه ده که دې ځان ورته عالم کو نو هم ګرانه ده ګورې که دې ځان ورته پیر کو نو هم ډېره ګرانه چې کې نو دا به ډېره په احتیاط سره د لار پار کې او د لار به په دې باندې به مزل کې دا نه ده چې دا څیزونه به نه کوې علم به نه کوې هسې نه چې عالم شم خلک مې تنګوي پیري ځکه نه کوم چې خلک به مې بیا ټوله رس تنګوي مشري ځکه نه خلک به مې تنګوي دا کارونه به کوې هسې نه چې نااهلو ته پاتې شي خو کوې به په داسې طریقې باندې چې الله به راضي کې اول مخلوق به راضي کې ورپسې چې الله راضي شي مخلوق به راضي شي مخلوق به په هغه ځای کې راضي کې کوم ځای کې چې الله راضي کېږي کوم ځای کې چې الله ناراضه کېږي مخلوق به هغه ځای کې نه راضي کېږي او نه به خوشحاله نو بهلول هارون الرشید بادشاه ورته وی بهلول په یو بڼ باندې هارون الرشید بادشاه چکر باندې ته دا مخبره لکه څنګه چې زمونږ د دې شاه منصور د غر د لمنه کې دا ځنګل دی نو دکه شان یو ځنګل باندې ورتلو بڼ ورته مونږ وایو نو په هغې کې بهلول لګیا دی یو ګرګه ده د دې ونې بوټي غټه
نو هغه ځان ته هغې ته لګیا دی یو سر وله اوچت کړي یو درنګ پس هغه کېږي نو بیا لړ شي هغه بل سر وله اوچت کړي ښه نو بیا هغه کېږي نو هارون رشید بادشاه وی چې دا نن دی بیا څه کوي وی بهلوله دا څه کوي چې لګیا یې کله د دې ګرګ یو سر اوچتوي او کله یې بل سر اوچتوي وی د سهاره لګیا یم په دې کې کامیاب نه شوم زه وایم چې دا سر ولې اوچت کړم چې هغه سر یې اوچت پاتې شي هغه ورته وایي چې دا سر اوچت هغه سر خو به خامخا ښکته پاتې کېږي هغه سر خو به خامخا ښکته پاتې کېږي چې ته دا اوچت وایي زه بیا هغه بل طرف ته ورشم وایم چې واره که دغه به اوچت کړم که دی اوچت پاتې شه نو وایي دی بیا ښکته شي نو هغه ورته وایي لیونی یې که نه وایي دا د هوښیارو کار دی نو هغه ورته وایي دا د هوښیارو کار نه ستا د هوښیارو کار دی چې په محل کې ناست دی وایي چې زه الله به زه رضا کوم دی په محل کې نه رضا کوي ته وایي چې زه به بادشاهي کوم وایي چې زه به بادشاهي کوم او وایي چې زه دا دواړه ډېر ګران دي ګورې ته هم خلک رضا کوې هم الله رضا کېږي دا هم دواړه ګران دي ګرګه د یو غاړې د دواړو غاړو نه اوچتېږي او ته وایې چې زه به په دواړو کارو کې کامیاب شم دې کې به هغه یو سبق یې ورکولو ښه نو ما دا ویل چې نبي علیه صلات وسلام به اذان واورېده نو په هغې پسې به فورا ووتلو عایشه بي فرمایي مونږ به بیا دا ګڼله چې ګنې نبي علیه السلام په مونږ کې اړو څوک پېژني نه خو د دغه حدیث اولني الفاظ دا دي چې نبي علیه السلام به زمونږ درمیان کې ناست و مونږ به نبي علیه السلام سره یو ځای و مونږ به کیسې واقعات خبرې کولې نو نبي علیه السلام به په هغه خبرو کې مونږ سره بالکل شریک و کله به زمونږ ته اړو دا احساس نه کېده نه به مونږ ته معلومېده چې د دواړو جهانو سردار مونږ کې ناست دی ولې مشر چې ناست دي کله کله نو ټول هغه طرف ته متوجه او ملګري چې ناست دي یا داسې یو پینډه ناسته وي چې هغوی ټول په کور کې یو شان وي نو هغوی بیا یو بل دا نه محسوسوي چې څوک دی هغوی ډېر کولاو لګیا وي نو مونږ به بیا اړو دا وینه چې نبي علیه السلام مونږ کې ناست دی ځکه دومره زیات به هغوی مونږ کې په دې خبرو کې شریک شو چې مونږ نه به اړو دا خبره خیال نه ووته او چې کله به پاسېدل نو مونږ به اړو وینه چې نبي علیه السلام مونږ کې څوک پېژني دا د هغې د دې باب نور احادیث دي او د دې حدیث نورې ټوکړې پکې هم راغلي دي صحیح بخاري دا راغستلی محنتون هنر ته ویلی شي هنر ته ښه دې که وګورئ دې الفاظو ته قالت کان یکونو فی محنت اهله اصل کې دا هنر ته هم ویلی شي خدمت ته هم ویلی شي او کار ته هم ویلی شي جمع مهن ده خو ګورئ د فارسای یا د اردو یا د پښتو کم محنت چې دی نو هغه په دې کې نه راځي هغه په حی بدل شوی دی اگر چې هغه هم دغې ته ویلی شي ډېر محنتي دی وایي پلان کې ډېر محنتي دی خو هغه الفاظ چې دي نو هغه ګورئ دغه هی نه ده هغه حا ده حا ده بې نقطې حا ده نو دې حدیث کې راغلل چې نبي علیه صلات وسلام به په کور کې په کار کې ټولو بنیانو سره امداد کولو معنی یې دا ده تشریح دا شوه یا دویمه معنی یې دا ده چې نبي علیه السلام به د خپل کور کار په خپله باندې کولو په خپله به اکثر کار کولو حضرت هشام بن عروه رضی الله تعالی عنه هغه د خپل پلار نه د عروه ابن زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنهما نه روایت کوي ما تاسو ته ویلي عبدالله ابن زبیر عروه ابن زبیر دا د مور بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها دا خوريونه دواړه روایت کوي ما عایشې بیبي نه تاسو کو چې نبی علیہ السلام به کور کې څه کار کولو ولې دا وخت ماشوم وی عایشې بیبي فرمایل چې څه به کول کپڑے به په خپله ګنډلې نور کارونه به کول او کله به موږ سره په هغې کې امداد کولو بل حدیث کې راځي بیزه به لشله بعضې کارونه خو نبي علیه السلام داسې کړي دي چې د هغې ضرورت هم نبي علیه السلام ته نه لکه سر ځان له په خپله کتلی دی په سر کې به منګز هم واله کته به لکه چې خلکو تعلیم امت ته میلاو شي که سر مو ګنده وي سپږې وي پکې ځان یې په خپله لرې کړي ورنه نبي علیه السلام سر مبارک کې د دقې سیس شایبه هم نه ده پیدا شوې خوشبو یا وجود و
شریف ټول عمر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په جسم مبارک او په وجود با مسعود باندې مچ نو کېناستلی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خولو مبارکو به دومره خوشبویي وه چې مشک او عنبر به د خلکو نه هیر شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به خولې راغلې. بلکې یوې بیبي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خوب په وخت کې د آرام په وخت کې هغې کرے آرام کولو. ام سلیم و غالبا هغې یوه شیشه ونیسله، نبی علیه السلام په یو پوزي باندې ودو نو کېښوده ورته. نبی علیه السلام مبارک د وجود نه خولې په هغه پوزي راتلې نو دې ورته بوتلګۍ ونیسو. هغه وخت سره چې د بوتلګي هر یو قسم و، شیشه وه یا خاوره وه یا بل څه شی و، شیشه وه د نبي علیه السلام زمانه کې شیشه وه. هغه یې ورته کېښوده، هغه خولې به راتلې او په هغې کې به جمع کېدې، څه لږې جمع شوې، دې هغه کېښودې. بس هغې نه خو یو قسمه خوشبویي تله. څوک خبر شو چې د نبي علیه السلام خولې مبارکې دې بیبي جمع کړي دي نو هغه یې ترېنه د خپلې ناوې دپاره لږ وغوښتې وې چې د هغې نه موږ له راکړه. نو بس یو تیلی به یې پکې وپکو، هغه به یې ورکو. بس چې مدینه منوره کې به څومره ودونه کېدل او خلکو به ناوې له عطر لګول، وی به د نبي علیه السلام د خولو مبارکو نه یو تیلی راړی چې هغه به یې وله ولګول. په عمرونو به د هغې د جامو نه او د هغې کمرې نه هغه خوشبویي نه بس کېده، هغه به باقاعده به هغه خوشبویي تله. د مدینې منورې کوڅو کې به چې نبي علیه السلام تیر شو نو هغې به وي په دې نبي علیه السلام تیر شوی دی، لکه دومره خوشبویي به پاتې شوې وه. خو هغه خوشبویي به دومره بدله وه چې پته به هم نه لګېده چې ګنې دا به بله وي، نه اکه خوشبویي وه چې نبي علیه الصلاۃ والسلام، بلکې بلې خوشبویي به هغې سره نه ملاوېده. بهرحال هغه خو جدا خبره ده. فی محنت اهله، نبی علیه الصلاۃ والسلام به د هغې سره په خدمت کې لګیا و، په امداد کې به ورسره لګیا و. نو بیزه به یې لشله، جامې به یې ګنډلې او نور کار به یې کولو دپاره د دې چې د کور والا حوصله افزایي وشي، تسلي وشي. تواضع د وجې نبي علیه السلام دا کړي دي، د تعلیم د امت د وجې دا کړي دي. نبي علیه السلام دا د تعلیم د امت د وجې کړي دي چې امت ته تعلیم میلاو شي، چې هغه بیا هم په خپل کور کې به وخت ضرورت کار کوي او که ضرورت نه وي هم چې کوشش کوي چې څه نه څه خو کړي. نو دې کې اتباع د نبي علیه السلام راځي او په اتباع د نبی علیه السلام کې الله رب العزت ډېر لویه کامیابي ایښې ده چې څوک اتباع د نبی علیه السلام کوي. او دریم نمبر دا چې نبی علیه السلام امت ته دومره تعلیمات پرېښودل چې امت به چرې هم د خیر نه محرومه نه شي، خو که د نبی علیه السلام په ژوند باندې عمل وکړي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، ډېر ښکلی ژوند د نبی علیه السلام دی. تاسو دپاره د نبی علیه السلام په ژوند کې یوه ډېره ښکلې او ښایسته نمونه موجود ده. نو ګورئ څوک وایي یاره زه ذکر و اذکار ډېر کم کوم، وخت راته نه میلاویږي، عالم یم، مدرس یم، طالب یم او ما ته ډېر وخت کم میلاویږي چې دا وکړم مسنون اعمال تلاوت یا نور څه. نو دا خو کولی شي چې کور ته ورشي او کور والی بیمار وي یا کور والی په ضرورت کې مصروفه وي چې دی ورسره کار وکړي. دی به د نبي علیه السلام د سنتو په نیت دا کار وکړي. ګوره د ښځې د یارې به یې نه کوي چې هغه ورته وایي شابه دا کار به کوي، بلکې د سنتو په نیت باندې به یې وکړي چې د سنت په نیت باندې دی دا کار وکړي. دله به الله رب العزت دومره اجر ورکړي لکه د نبي علیه السلام په یو غټ سنت عمل باندې چې دی عمل وکړي. څنګه لکه نبی علیه السلام تهجد کړي، دی تهجد کوي، نو چې دی د نبي علیه السلام اتباع کې د کور دا کار وکړي، دله به الله هغه عمره اجر ورکوي. نو ګوره امت به چرې هم د خیر نه محرومه نه شي، خو که د نبي علیه السلام په سنتو عمل شروع کړو. دا د خیر نه چې محرومتیا راځي دا د نبي علیه السلام د سنتو نه اعراض راځي. امت ته د موجوده حالاتو کې هم وګورئ چې د نبي شوي خواصو نه خواص سنت پاتې شوي دي، عوامو نه عوام سنت پاتې شوي، د عوامو نه عام سنت پاتې شوي، د خواصو نه خاص سنت پاتې شوي دي. خاص سنت څه دي؟ خاص سنت دا دی چې مسنون تلاوت کېږي. نو که زه ډېر کتابونه پړاو کوم، بل مولا ډېر کتابونه پړاو کې، یو پیر ډېر مریدانو سره کینی
او د هغه اصلاح وکړي او هغه له ډېر وخت ورکړي. دغه شان یو طالب دی هغه ټول کال ډېر زیات محنت وکړي او په وفاق کې هم اول نمبر راشي. یو تبلیغي صاحب دی او هغه نه چله قضا کوي، نه سې روزه قضا کوي، نه څلور میاشتې قضا کوي، دا ټولې خبرې کوي. خو چې دې پله ورته وګورئ نو د نبي علیه السلام په خاصو سنتو باندې عمل کم دی، نو دته په دغه څیزونو کې هېڅ برکت نه میلاویږي. وجه دا ده د سنتو عمل پرېښودی. که پیر دی، که عالم دی، که تبلیغي دی، که طالب دی، که ملا دی، که شیخ الحدیث دی، که شیخ التفسیر دی، هر څوک چې دی، که زه یم او که بل دی او که بل دی، چې کله هم د سنتو نه اعراض راشي یا سنت په نسیان کې واچولی شي یا نسیم منسیه کې العیاذ بالله واچولی شي یا په هیرو کې واچولی شي، د ژوند نه هم برکت ځي او د خیر نه هم محرومتیا راځي. لکه د خاصو څه سنت دی؟ لکه تلاوت مسنون شو. د خاصو سنت څه دی؟ لکه مسجد ته د سنت په نیت په سنت طریقې باندې راتلل شو، د مسجد نه په سنت طریقې باندې وتل شو. ما ته چا ووی یو عالم ډېر جذباتي او ډېر تیز و مشرانو کې، نو وی چا ورته ووی چې جی زه جومات ته په کوم وخت راتلل پکار دی؟ نو عالم ورته وی چې دا خبرې پرېږده، کور له حصه ورکړه. ما دغه وخت کې به هغه کې کامیه و، خو ګورې د دې سنت داسې قسم الفاظو سره دغه نه و پکار. ټیک ده، هغه کور له حصه ورکول هغه له تنبیه پکار وه، خو دغه وخت کې ورته ویل پکار و چې په سمخ په برادې په اړولې به ځې، په ګسه به ځې، خو راشه تر سنت تپوس دې وکړه چې یو بل حق درته وموښیم د خپلې خور چې هغه هم ورکړي. بل د سنتو اهتمام پکار. شاه صاحب شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه لوی محدث او لوی پیری طریقت د نقشبندی سلسلې لوی شیخ تیر شوی دی. هغه تانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زه ملاقات له تلم، وی چې زه ملاقات له لاړم نو حضرت سره لخته ده، یو ډانګ نری لخته وه، او وی یو مشر سړی دی او هغه مخکې دی او حضرت ورپسې دی او هغه ځغلی، وایي ته بیا دې پله راشه، ته بیا دې خوا راشه. ما وی چاته وی چې د څه غلطي کړې ده؟ وی یو شیخ راته وی چپ شه، غلی شه، بس د حضرت خیال شي نو جومات کې ناستو او دی رادن نه شو او دی په اړولې خپه رادن نه، بس وی حضرت ورته خیال شه چې تا زما د محبوب د سنتو نه اعراض کړی دی، خلاف سنت کار دی کړی دی. وی تر هغه ځایه پورې وزغلو چې تر کوم ځایه پورې ټانګه میلاویږي، بیا ورته وی چې شابه بیا دې خو نه وینم، تا دا کار کړی. څوک دې دا نه وایي چې دا خو سنت د فرضو درجې ته ورسول، دا هم د دکې نه خبره خرابېږي. په سنتو عمل کم شي نو مستحبات به څوک تاسو وایي، بیا چې ورپسې لږ سیوا کېږي واجبات ترک کوي، واجبات ترک کېږي نو بیا د فرایضو خیال نه ساتي، د جماعت خیال نه ساتي، د تکبیر اولا خیال نه ساتي. ما دا دې پورې تاسو ته ووایي چې یو عالم دی، یو پیر دی، یو تبلیغي صاحب دی، لکه دینداره درته یادوم څومره طبقې چې دي، خواص دي، خواص دي، خو هغه د تکبیر اولا خیال نه ساتي، د جماعت خیالو نه ساتي. کله وایي دایره بس ځان له به بیا موز وکړم، ډېر لوی نقصان دی، دا ډېر لوی نقصان دی. د دې وجې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي، امام مالک رحمت الله علیه چې کله خواص د امت د نبی علیه السلام دې ته غوږ کېږدئ او وایي اورئ، او څوک چې اورئ خواص د نبی علیه الصلاة والسلام د امت، اولیاء الله، علما، صلحا، علما، طلبا، سالکین، پیران طریقت، شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر، دا ټول پکې راغلل. دای چې کله مستحباتو باندې عمل پرېږدي نو د دې د دې عمل پرې ښودو په مستحباتو باندې چې عمل پرېږدي، د دې اثر په عوامو دا وشي چې هغوی د سنتو عمل پرېږدي، او چې کله دی د سنتو عمل پرېږدي
نو عوام د واجباتو عمل پرېږدي او که دی د واجباتو عمل پرېږدي نو عوام د فرایضو عمل پرېږدي او که عالم د فرایضو عمل پرېږدي عوام به ټول کافران شي بس عوام به کافر شي بیا به خیال نه ساتي بیا به هغوی ته دا څوک وایي چې دا فرایض دي هغوی ته به دا څوک وایي چې دا فرایض دي او بله که مونږ په مونځ فرض مونځ کې کوتاهي کوو عوام به په حقوق العباد کې کوتاهي کوي بیا مونږ مونځ کې کوتاهي وکړو نو عوام به څه کوي هغوی به په حقوق العباد کې هغوی به بیا د خور او د لور دا حصې به بیا بلکل نه ورکوي دا اثر یو ظاهري دی یو باطني دی باطني اثر خو به ړومبی وشي ظاهري به سي ملا بیا نشي ویلی ته چې هلکه دا حق ورکوي په منبر نشي ویلی استاد ته په خپله داسې کوې چې مونږ ته وایې بس خبره به ختم شي یو به ظاهري اثر وي بل به باطني اثر وي باطني اثر به اول راشي د عوامو د زړه نه به د دې عالم د دې پیر طریقت د دې طالب د دې سالک د دې تبلیغي هغه روب دا بوځي بیا به خلک د خبرې ته غوږ هم نه ږدي دا خاموش اواز ډېر لوی شی دی چې بنده په خپله د منهیاتو نه ځان وساتي عوامو کې به الله رب العزت یو اثر پیدا کړي د هغې عوام به هم د هغې محلې او د هغې کلي د منهیاتو نه ځان ساتي نو دا سنت طریقه شوه زمونږ اکابرو به په دې باندې ډېر زیات د عمل کوشش کولو ما څو ځله به بیان کې ویلي به هر حال دا لذت پیدا کېږي په دې واقعاتو کې او دا مه ګڼئ چې ګنې دا خو ما اورېدلې خبره وه دې باندې سوچ وکئ نو ما ته به چې مشرانو څه کیسې کولې ما به هغه ورسره لکه بس سودا به مې هغه به راته یادېدې کوم څیز سره چې د بنده دلچسپي هغه ورته ډېره زر یادېږي هغه خبره ورته زر یادېږي نو ما ته به خپلې والدې الله دې د هغې زموږ د ټولو مردګانو په قبورو باندې کروړها رحمتونه نازل وفرمایي هغې به ما ته چې ما به ترې تپوس کولو نو به یې ویې کله کله بیا په خپله خو ما به ورته نه ډېر تپوسونه کول نو ما ته به یې ویې چې او خانه باباجي چې و زموږ مولانا عبدالرازق شاه منصور رحمت الله علیه نو هغې به د هغې باباجي هغه کیسې کولې ما ته چې کور کې به هغه څنګه معامله کول عجیبه خبره به وکړه وی چې کور ته به راغلو نو یې ټوکا به یې وکړه د واښو په خپله باندې ټوکا به یې نیولې او کوتره به یې کوله بیا به یې راڼه نو هغه به یې بوسو سره یو ځای کړو نو یې غوانو ته بیخو ته به یې اچو په خپله باندې او بیا به فرمایل چې چر یم په صفاکو اوړو کې کار نه و کړی ډېر نفیس و نو یو یوړه وه هغه صرف د دې کار وه نو زر به یې هغه بدله کړه هغه صفا به یې لر کړه او هغه به یې واچوله د کار هغه او پټکی مبارک به یې لر کړو یو کپړه به یې په ویښتو وتړله غټ ویښته یو لوی ویښته یو د حضرت باباجي رحمت الله علیه تر اخره پورې لوی ویښته یو نو په هغې به یې کپړه وتړله نو بیا به یې کار شروع کړو ما بل به یې څه کول بل به یې جارو مو واله صفایي به یې کله وکړه ما بل نو یې کور کې به یې ډېر کار کولو نو ما ته تپوس وکړه ما دا کور کې به یې ولې داسې کارونه کول نو موږ به ورته ووایو چې دا مه کوئ بس موږ یو که نه ځکه پښتو معاشره کې کله کله خلک دا شی ښه نه ګڼي نو باباجي به وایي چې نبي علیه السلام کړي دی که نه الله چې دا حالو د کور د دې کارونو نو د هغوی به په نورو سنتو څومره عملو جومات مې باقاعده وایي په خپله جارو کو ماته یو مشر وي په خپله موږ بله ورځ د جومات د صفایي هغه د جومات د صفایي خو ډېر لوی فضیلت دی نو دا پیزار دادا به په خپله د لسو بجو کې به خلک خو نو را به جارو به پکې واله او یې مې زمونږ قاسم خیلو کې کور و هغه وخت سره خو مونږ نو والدې مې وایي چې کله به د ورځې راغې نو زمونږ کور ته وی هغه وخت کې به مونږ کله چې څوک نو دا وخت به یې صحیح کو نو ما د بیا په سر لاس کې خود بیا به یو درنګ کېناست ما به وایي چې داداجي زه تا له چای پخوم یا سره اخلم وی چې نه بس زما څه ته طبیعت نه کېږي رالم ځکه نبي علیه السلام به فاطمې بیبي کره ته دلته ځکه رالم چې نبي علیه السلام به فاطمې بیبي کره ته نو ما وی چې په هغې سنتو عمل راشي
سترګې به یې خامخا تورولې، سر به یې همیشه غوړولو، بیا به یې په سر باندې باقاعده یو کپړه وتړله. الله اکبر. ما ته هغه وخت د دغه روایت پته نه وه، نو ویې بې خانه ما ته به والدې وي وی هغه کپړه مې کلکه تړلې وه چې حدیث مې بیا وروسته وکتل یا موږ ته درې حدیث کې دغه حدیث رالل نو هغه حدیث راغی شیخ صاحب دي موږ ته وفرمایل وی چې نبي علیه السلام به د سر مبارک غوړ کړو بیا به پې یو کپړه وتړله. هغه کپړه به دومره زیاته غوړه شوې وه د نبي علیه السلام د مبارک سر د وجې د ویښتو د غوړوالي د وجې چې تا به وې ګنې راوي به وې راوي دا وایي چې تا به وې ګنې دا د تیلي کپړه ده تیلي نی دا تیل چې وباسي د ګاڼۍ کې نو هغه چې بیا چاله تیل ورکوي کله هغه تیل د یو دغه نه بل ته لوښي ته اړوي ټیم نه بل ته اړوي څوک یو صافي ورسره پرته وي یو کپړه ورسره پرته وي نو هغه چې څه کار وکړي نو بیا هغه کپړه راواخلي نو هغه باندې لاس صفا نو هغه کپړې ته چې وګورې هغه تکه توره شوي د غوړوالي ده وایي نو د نبي علیه السلام د ویښتو مبارکو هغه اثر به د غوړوالي په هغه کپړه باندې داسې ولکه د تیلي کپړه چې څنګه وي دکه وخت کې به پټکې نه په سر ولګورې نو بابا ما ته بیا پته ولګي ما باباجي به دې عمل باندې هم بالکل باقاعده د سنتو په دې طریقه باندې عمل کولو نو بیا هغه د شپې بس کلکه واچوله او باقاعده بیا خپل کار ټول کولو نو دا هغه سنت دی نو فی مهنه څنګه فی مهنة اهله نبی علیه الصلاة والسلام به د کور په کار کې د هغې امداد کولو یعنی هغې به چې څه کار کولو نبی علیه الصلاة والسلام به ورسره پکې امداد کولو هغې کې به ورسره لګیا و چې دا کار وکړي نو دا حدیث د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها نه روایت دی نو د دې معنا بس شي کان فی مهنة اهله ای فی خدمتهم خیال کوئ ای فی خدمتهم و نبی علیه السلام په خدمت ته دی کې څه مطلب د هغې په خدمت د هغې په هغه کار کې به هغې سره څه کول امداد به کو ای فی خدمتهم او یو بل روایت هم شته د حضرت عیاض رحمت الله علیه په شفا کتاب کې دی او هغه ما تاسو ته ووایي نو هغه دغه دی چې یوازې دا به نه کول بلکې کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یحلب شاته و نبی علیه السلام چې بیزه به یې لشله خپله بیزه د کور به یې لشله او خپله جامې نه به هغه سپږې لرو کولې د نبي علیه السلام په جامه کې سپږې نه وي جامه به یې داسې کته جامه به یې کته نواړي ورته وایي که نه نواړي پښتو کې ورته نواړي وایي اوس خو هغه نواړي هم ډېر کمې ده دې کې به یې کتې پخوا به د خلکو کپړې جامې کمې وي نو په دې کې به سپږې نو نبي علیه السلام مبارک ما تاسو ته ووایي د دغې شایبه هم نه وه مچ پې هم نه و کېناستلی خو دې کې به چې کتل به نو تعلیم د امت لپاره به یې کتل چې یاره دې کې وګورم چې امت مې هم بیا خپلې کپړې خپل لباس خپله بستره صفا کوي نبي علیه السلام به چې کله بسترې ته راغلو د ماسخوتن دې باندې عمل کول پکار یې ټولو خلکو له نو خپله بستره به یې څنډله صفا کوله به په یو کپړه یې صفا کوئ هغه بستره چې نور هیڅ نه وي صفا بستره وي مخکې نه درته صفا شوي وي یا لکه د بنده په بستره کې ټوله ورځ کې څوک ناسته چانې کړي نو ماسخوتن چې څنګه خپلې بسترې ته راچئ د سنت په نیت باندې یو دوه ځله داسې وکئ داسې بس داسې وکئ که کښېنئ یاد مو شي نو خیر دی لغونتې هسې یو ډډې ته شئ بیا هغه خپله تولایي وڅنډئ صفا یې کوئ یو صفایي وشي بل د ضرري سیز نه پکې بنده بچ شي بل سنت د نبي علیه السلام دی نو ټول نه لویه خبره دا ده دا به یې کول او پیدار به یې ګنډلو ویخصف نعله ډېر کارونه به نبي علیه السلام داسې کولو بل ویاکل مع الخادم و نبي علیه السلام چې خوراک به یې کو د خادم سره ځکه خادم سره خوراک به په عربو کې معیوب ګڼلی شو دا به د عیب علامه ګڼلی شو او ته خپل نوکر سره ډوډۍ خورې ته خپل خادم سره ډوډۍ خورې ته خپل غلام سره ډوډۍ خورې هغې سره به یې ډوډۍ خوړه نو چې هغه خادم تکلف نه کوي او خوري نو په کار دا چې ورسره ډوډۍ وخوړی شي په دغه سنت یو وارې خو عمل کول په کار دی که نه چې داسې وشي نو د خادم سره به یې ډوډۍ هم خوړه
او د بازار نه به سودا هم راړه ويحمل بضاعته من السوق د سامان به راړو د بازار نه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې دا د تواضع د کمال تواضع علامه ده ته په کوم وخت کې وجه دا ده چې و د نبی علیه السلام څومره لویه مرتبه او باوجود د دې نه په دې خبرو باندې عمل کړی دی د دې حدیث کې د تواضع خبره رااله چې و نبی علیه السلام چې د کور والا سره به په خدمت کې امداد کولو نو د هغې د وجې دا حدیث راوړو نو یاد به ساتئ دې حدیث کې ترجمة الباب کم یو دی قالت کان یکون فی محنة اهله یعنی خدمت اهله فاذا حضرت الصلاة حرج الى الصلاة دا د حدیث هغه ټوکړه ده چې په دې سره حدیث پوره شو او بیا د هغې وجه ما تاسو ته په اول کې وویل خو یاد به ساتئ چې د دې حدیث ترجمة الباب هغه په دقه ځای کې دی چې نبی علیه السلام به دا تواضعا کول او تعلیما للامت به کول تعلیما للامت به کول او چې اذان به وشو نو بس بیا نبی علیه السلام مسجد ته تشریف وړو او دا دې کې یو کار بل هم دی یاد به ساتئ چا کې چې غوسه وي یو علاج درته ښیم چا کې چې غوسه وي چا کې چې چړچړاپن وي چا کې چې ډېر زیات د دې خبرې طبیعت کې دا وي چې هغه ډېر زیات نکته چینی کوي دا کار دی غلط وکړو دا کار دی غلط وکړو دا کار دی غلط کور والا ته ټولو ته یا غوسه کېږي یو بنده په طبیعت کې غوسه وي غوسه ورته ډېره زیاته راځي هغه له دې کار باندې دې سنتو باندې خامخا عمل کول پکار دی ولې د دې تعلق څه سره دی نرم مزاجی سره دی څه دی سره دی نرم مزاجی سره دا په بنده کې نرم مزاجي راولي د چا نه چې بیبي خفه وي هغه دې ورسره همدقه شان په کور کې د خدمت کې امداد وکړي بیبي به ته خوشحاله شي نور عاملانو پسې مه ګرځئ عاملانو پسې ګرځېدو ته ضرورت نشته چې مونږ ووایو چې یاره عامل له ورشو دا بیبي زما خفه ده مانه اکثر خلک اوس په دې وخت سره په دې تکلیف کې دي سوچ ورته بعضې ته له سره کورونه ورته پرېښودي دي پلار کې راته تلي دي نو هغې ته مونږ وایو دقه دا عمل شروع کوي په دې او هغې سره څه نه څه دغه کوئ هغې به په خپله ووایي چې وګوره دا څه زه څه کوم او دا دې څه کوي په دې باندې ورته ځان بند ښکارېدل نه دي په کار چې یاره دا زمانه نه کېږي دا چې وایي دا زمانه نه کېږي دا هم د تکبر علامه ده دته ځان په دې بد ښکاري بل سلام پې وکړه لکه مخکې تیر شو سلام پې وکړه په اهل بیت باندې کور والو باندې خبره به صفا شي د هغې خیال وساته بس خبره به صفا شي او روغه به راشي روغه جوړه به راشي نو د مزاج کې دومره سختي وي چې ځان ورته بد ښکاري ما له دغه راکړه چې ورته ویې د لا نه ملګرن وایي ولې دې دا ووایي او دې په له د عاملانو نه د پیرانو نه وظیفې اخلي هغې له زور ورکړی چې دا راته الله تعالی ښه کړي هغه بلا داسې نه ښه کړي په وظیفو نه راګرځي بس د هغې له به هم دغه پښتو کې خلک څه وایي چې کمې بلا نه خلاصېږي نو څه به کوې ورته هسې به ورته خاندې که غوسه یې هم ورته خانده بس خانده او خانده ورته بس نو دا هم د نرم مزاجه یو علامه ده تعلیم د امت ګوره یوازې دې ته نشي ویلی چې نبي علیه السلام تعلیم د امت دپاره دا کار وکړو چې دا یو وخت کې کوئ بل بس چې کم څیز ته ګوره چې په دې کې به زما کم یو دغی نو سنت په نیت یې کوه الله به پکې درله خیر درکوي برکات به دله درکوي ډېر برکات به دله درکوي دې سره د انسان مزاج کې ډېره نرمي راځي ډېره زیاته نرمي راځي یاره د بلډ پریشر دپاره ګولۍ مه خوره بس دا کار وکړه نو بس بلډ پریشر لو کېږي ورسره لو داسې لو به شي ښه به شي برابر به شي نو ګورئ د نبي علیه السلام یو خوی مبارک دا چې مسکی به و نو هغې په وجه باندې نبي علیه السلام نرم مزاجي به معلومېده چې او دا داسې ده او دویم به داسې کار کولو لکه صحابو سره به بهر په هغې کې کله امداد کولو او کور کې به د کور والو سره نو د هغې په وجه به د نبي علیه السلام نه به هر څوک خفه کېدل نه به د کور کې څوک خفه کېدل وصلى الله على النبي الأمي صلى على سيدنا